سلګي ملي ونشوي او اهنالي ونشول. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو پرون ما تاسو سره یو ویډیو شریک کړی و چې کم خلک اعتکاف تکینی هغه نارینه دي که زنانه دي، نو د هغې هغه طریقې کار او د هغې اعتکاف خانې حدود هغه مې هر څه تاسو ته وړاندې ذکر کړل. اوس نن به هغه مسایل زه تاسو ته وایم چې په اعتکاف کې یو سړی کینی یا زنانه کینی، نو په اعتکاف کې هغه به څه عمل کوي څه عمل به نه کوي، یعنی هغه معمولات د اعتکاف. نو محترمو د ټولو نه اول خو د قرآن مجید تلاوت پکې زیات کول پکار دي، دغه رنګ استغفار پکې زیات کول پکار دي، درود شریف پکې زیات ویل پکار دي، ذکر اذکار او تسبیحات د الله تعالی ذکر پکې زیات ویل پکار دي، دغه رنګ دینی خبرې کول یا دینی احکامات زده کول، دینی مسائل زده کول، په خپل هم زده کې یا بل چاته یې بل ته قرآن مجید خودل دا هم په اعتکاف کې دننه هم کولی شي. دغه رنګ د اسلامي کتابونو دینی کتابونو د پیغمبرانو د صحابو هغه واقعات د هغې مطالعه هم دا په اعتکاف کې کولی شي. بل بهترین معمول دا محترمو چې کله اعتکاف والا سحر مونځ وکي نو هغه له پکار دی چې سحر مونځ پسې اوده نشي، نو هغه د په مغه خپل ځای باندې کینی قرآن مجید تلاوت یا ذکر اذکار دی کوي که نارینه وي که زنانه تر اشراق پورې، چې کله د اشراق ټیم داخل شي نور راوخیږي نو بیا د 2 رکعاته اشراق مونځ وکي. 2 رکعاته دا مستحب سنت طریقه ده، که څوک 4 رکعاته کوي هم ټیک ده، بیا د هغې نه پس که 1 غنټه 2 آرام کوي اوده دي شي، بیا د چاشت وخت یعنی داسې 10 بجو کې راپاسي د چاشت مونځ دی وکي. د چاشت مونځ هغه 4 رکعاته دی، 2 رکعاته به کوي، د 4 رکعاتو نواله شپږم کولی شي، اتم کولی شي، تر 12 رکعاتو پورې دا د چاشت مونځ هم کولی شي، دا د چاشت مونځ دی. بیا د دې نه پس چې کوم دی د ماښام مونځ نه پس 6 رکعاته هغې ته موږ صلات اوابین وایو، بیا د هغه 6 رکعاته کوي. دغه رنګې صلات تسبیح دی هره ورځ کې، هغه که د شپې ورته موقع ملاویږي د شپې دی کوي، که نه د زوال نه پس د ماسپښین دی کوي. دغه رنګ صلات حاجت دی پکې کوي. صلات حاجت مونځ دا دی چې بس عام نفل نیت دی تړي، صرف دی پکې د نیت د نفلو په ځای دا وایي چې 2 رکعاته صلات حاجت مونځ کوم. دغه رنګ تهجد دی کوي. تهجد ما تاسو ته ویلي محترمو 8 رکعاته دا هغه بهترین طریقه ده، 2 رکعاته 8 رکعاته دا د تهجد مونځ کوي، که د دې نه زیات څوک کوي هم ټیک ده، که کم کوي هم ټیک ده، خو بهترینه طریقه دا چې 8 رکعاته دی وکړي، ځکه د نبي علیه الصلاة والسلام معمول دا و. بل یو بله خبره درته زه دا کو محترمو، ډېر خلک په دې کې اخته وي، هغه دا چې په اعتکاف کې داسې خاص عبادت محترمو نشته دی چې یو خاص طریقې یا خاص مونځ دی یا یو خاص ذکر دی نه محترمو. دا کومې طریقې مې چېرته ویلي دا زموږ فقهاو علماو او مفتیانو په خپلو فتاوو کې دا لیکلي دي، بلکې خاص قسمه ذکر کول یا خاص قسمه عمل کول چې 60 زره دا ووایه، 50 زره دا ووایه او 10 رکعاته نفل وکړه په دې شکل باندې، پیلني صورت رکعات کې دا صورت او دویم نه، داسې څه خاص طریقې پکې نشته دی، دا ځان نه بعضې خلکو د ځان نه جوړې کړي دي. بس د قرآن مجید تلاوت، ذکر اذکار کول، مونځ اودس کول، نفلونه کول، دا پکې بهترینه طریقه ده. یو خبره بله یاد ساتئ، په اعتکاف کې ګورئ چپ مه کینئ. یو سړی په عبادت باندې ستړی شو، خیر لږ آرام سره کینی هغه دې وکړي، خو داسې عام طور سره داسې چپ کېناستل چې دا و چېرې چپ دا پکې عبادت دی، نو دغه رنګ سوچ او فکر لرل دا هم پکې برابره خبره نه ده. بل محترمو دغه رنګ نور زه به تاسو سره بیا د اعتکاف متعلق نور مسایل وړاندې کوم چې په اعتکاف په کومو خبرو ماتیږي په کومو نه ماتیږي، نو د هغې دپاره ستاسو خدمت کې دا گزارش دی چې د مزید ویډیوز دپاره زموږ دغه چینل سبسکرایب هم کوئ، نور ملګرو سره هم شریک کوئ، ځکه د دین خبره ده، څومره چې ستاسو سوشل میډیا باندې د دین خبرې اوروئ نورو سره شریکوئ، نو لهذا خلک به د ګناهونو نه منع وي. نو الله تعالی دې موږ او تاسو له په دین باندې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.